بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو ورور تاسو ملګری طاهر خان. زما خواته ناست دی اویس خان. اویس به تاسو پیژنئ. اویس هغه ماشوم دی، زما خیال تقریبا 20 یا 25 ورځې مخکې د اویس سره زما ویډیو شوه. اویس هغه سیاسي ورکر دی د بټخیلي، د چا چې قربانیانې د خپل پارټۍ دپاره د خپل وطن دپاره ډېرې زیاتې دي، او هغه په یو بیمارۍ کې مبتلا و. د هغه رپورټ مونږ جوړ کړی و چې یاره هر سیاسي ورکر، یوازې اویس نه، هر سیاسي ورکر چې د خپل سیاسي پارټۍ دپاره منډه ترړه وي، هغه ته بیا وروسته تکلیف شي یا بیمار شي، نو هغه ولې اګنور کېږي. د اویس سره ناست یم. څه ګوډ نیوز پکې هم راغلی دی چې د اویس علاج کم خوا روان دی یا انشاءالله څنګه به کېږي. د اویس نه به دغه پوښتنه کوو چې د ویډیو نه بعد د اویس زندګي بیا څنګه شوه، چا ورسره رابطه وکړه او په دې بیمارۍ کې په دې علاج کې څه پیش رفت شوی دی که نه. جی اویس. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې طاهر خان ستاسو ډېره مننه. تاسو زموږ اواز اوچت کړو، ډېر مخکې لاړو. د هغې نه پس موږ سره کسان هم رابطې کړې، مسافرو ډېر دعاګانې هم ماته کړې دي. او هغې نه پس زموږ ایم این ای ایم پی هم زما سره رابطې کړې دي، او هغوی خپل کوشش هم شروع کړی زما لپاره. هغوی ماته بار بار دی چې کوشش کوو ستا لپاره، ته لږ ویټ وکړه. هغې نه پس بیا هغوی څه فنډینګ هم شروع کړو زما لپاره، ډونیشن یې ماته کړی دی. ایم این ای صاحب هم خپل منډه تړله والې، د هغه هم شکریه ادا کوو. ایم پی ای صاحب هم د هغه هم شکریه ادا کوو، ښه منډه تړلی والې. هغه خپل طرف هم ماته څه پیمنټ کړی لږ ډېر، هغه هم ډېره مننه، ډېر شکرګزار د هغه. اویس یو سوال پوښتنه درنه کومه. ستا په دې علاج باندې تقریبا 28 نه ولا 35 لک روپو پورې راځي که نه. مونږ هغه ویډیو کې هم اپیل کړی و. د دې ویډیو نه بعد بیا ستا سره ایم این ای صاحب یا زمونږ چې کوم ایم پی ای صاحب دی هغو رابطه کړې وه، د ډونیشن یې د هغې نه بعد کړی بیا؟ جی بالکل، د هغې نه پس یې ماته ډونیشن کړی دی. ایم پی ای صاحب او ایم این ای صاحب په یړ هغوی سره ډونیشن کړی و، پیسې را جمع کړې وي او ماته یې څه لږ ډېرې پیسې را کړې دي. اوس ستا کیس مخکې وړاندې څونه لاړو؟ تا ته خو د پیسو کافي ضرورت دی، نو اوس کیس مخکې څونه تللی؟ په هغې کې مونږ پرون بل پر مونږ د فاینانس منسټر صاحب سره هم ملاقات شوی دی. هغه هم دا یقین بیانې را کړله چې انشاءالله زموږ به تا ته ډونیشن کوو، پول سپورټ به یې ستاسو سره زموږ. او پرون د سی ایم سره هم میلاو شوي و، سی ایم هم مونږ ته پیمنټ کړی دی 5 لک روپۍ، هغوی مونږ ته پرون را کړي دي د سی ایم صاحب. ښه جي، دغه د اویس د سټوري دغه څه دی مخکې روان دی. په دې کې زموږ سره ډېرو ښو ملګرو بیا رابطې کړې وې، خاص کر دغه سره اویس سره ډېرو ښو ملګرو رابطې کړي کوم چې د سوشل میډیا کسان دي. نو زه غواړم چې هغه ملګري مونږ په دې پروګرام کې ایډ کړو، د هغو هم شکریه ادا کړو. همیشه زموږ دغه کوشش وي چې یاره هغه کسان مونږ هایلایټ کړو کوم چې په ریل مانو کې د دې ولس دپاره د دې خاورې دپاره منډه ترړوي. پای کې یو رور دی زموږ عاصم عصمت خان چې ښه لوی سیاسي ورکر دی، د پېښور سره تعلق لري. زه غواړم چې هغه هم ځان سره ایډ کړم. پی کې 18 ګیس کینډیډیټ هم پاتې شوی دی، نو موږ کوشش کوو چې هغه هم د ځان سره ایډ کړو په دې کیس باندې، د هغو نه هم سره یې واخلو. همیشه زما دغه کوشش یې ګوره، زه په دې باندې ډېر زیات خفه شوی یم چې اویس سیاسي ورکر دی. دونه چې کله کمپین و، د الیکشن کمپین و، د دې ماشوم په شانتې زرونو ماشومان نور هم استعمال شوي دي، او هغه مشران به کورسو ته لاړ شي. زموږ دپاره ټول قابل احترام دي. زما که تاسو ملګري اکثر زما نه ګیله کوي یاره تو لږ ستغې خبرې ورته کوې، زما چېرته هم دا کوشش نه وي، او زه چېرته هم دا نه غواړم چې چا بېعزتي وشي یا بدنامي وشي. خو ها په دې باندې مې زړه ډېر زیات خفه کېږي چې د اویس په شانتې ماشومانان کوم چې سیاسي کسان دي، سیاسي ورکرز دي، دونه منډه ترړه ووهي او بیا چې کله دو ضرورت شي نو چې یاره دو بالکل اګنور کول نه پکار. زموږ کوشش دی چې اسیم به یې ځان سره ایډ کړو په دې لایو پروګرام کې، او د هغو نه هم څه خبرې اور خو ګز د نټ مسله ده. نو اسیم به یې که تاسو زموږ سره په لاین یې نو تاسو دې ځای ته راشئ، سګنل له کار کوي چې ستاسو نه هم خبرې واخلو. ښه اویس نور ستاسو سره پکې چا منډه تړله ولې ګل هغه هم ته ویلی شي؟ پرون زه پیر مصور صاحب سره وم، هغوی سی ایم صاحب له بوتلې وم، 5 لک روپۍ م هغوی په لاس ماته میلاو شوي دي. هغې نه پس یې زه وزیر صحت له بوتلم، ما ورته وویل چې ما ډاکومنټ جمع کړي دي وزیر صحت شاه انعام الله صاحب سره. هلته هم بوتلم، د هغه سره هم خبره ډسکس کړه. هغه ته هغه اوس ته دا خبره وکړه که فرض که زه به کور کمانډر سره رابطه وکړم، فرض که ده د اپریشن په ایمرجنسي کې کېږي، موږ کور کمانډر آرمي و، هلته وایي دوی له به اپریشن زرو کې په هغې کې ټایم لږي، لکه پیمنټ جمع هم کې بیا یو میاشت نیمه ټایم ورکوي. هغه به دغه هم وکړو، او خپل پرسنل ډونیشن یې هغه به موږ تاسو ته وکړو. پیر مصور صاحب هم زه ډېر شکریه ادا کوم، هغه زموږ ډېر ښه قدر عزت وکړو چې تلي و، ښه خدمت یې زموږ وکړو، هغه هم ډېر شکریه ادا کوم.
اوې څه دا راته ووایه د علاج دپاره څونه ضرورت و او څونه پیسې تا ته میلاو شوې او څونه پاتې دي؟ تقریبا 5-6 لک روپۍ چې دی په دې کې اوس کمی دی. مونږ د فاینانس چې کوم خبره زموږ سره کړې ده مونږ د هغې ویټ کوو. نن یې 2مه ورځ ده. مونږ ته یې ویل چې مونږ په ګروپ کې به دا څه شیر وکړو. زموږ ملګري دي هغوی به هم ستاسو سره رابطه وکړي او خپل طرفه به هم تاسو ته ډونیشن وکړو. د هغوی سیکرټري رحیم جګړه سره هم زما وختي خبرې وشوې. هغوی چې زه منسټر صاحب کانټیکټ کوم هغه اسلام آباد کې دی چې منډې په ورځ راشي هغه نه به زه ځان پوه کړم تاسو ته بیا اپډیټ درکړم. دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو سره د سی ایم او بیا د فاینانشل منسټر چې زموږ دی د هغو ملاقات شوی او تعالی یقین دهاني درکړې به زما دغه امید دی چې انشاءالله زر تر زر ستا دا فنډ دا زر تر زر برابر شي او ستا علاج وشي. عاصم بھائی که تاسو ته زموږ اواز درځي زه تاسو اډ کوم خو تاسو زموږ سره په لاین نه راځئ نو کوشش کوو چې عاصم بھائی ځان سره راواخلو. ښه دا هغه ملګري دي چا چې د اویس په شان سیاسي ورکران دي خو ډېر زیات خدمات یې دي او د زموږ د ورور سره ښه کافي منډه وال. شاید زه ورته موبایل سي درکړم نو بیا راشي یار. rotate your screen. بل خبره په دې سونه فاینانس خبره دې ډیسکس کوو پیرا ډېر ښه ده ورګه خان دا ملګری ځان سره ایډ کو که دا ارشد زموږ سره ایډ شي اسلام آباد والا. دا ولې نه کېږي یار وایلډ ریکارډینګ. عاصم بھائی تاسو خپل موبایل داسې روټیټ کړئ نو تاسو به زموږ سره په کال باندې راشئ ادروایز دې کې بیا داسې نه راځي تاسو زموږ سره داسې نه ایډ کېږئ. لینډسکیپ یې کوي بالکل لینډسکیپ یې کوي. ښه برنګ اس ماونټ کیمرا. زه الله دې وکړي چې عاصم بھائی زموږ سره راشي. یاره موږ نه غواړو چې د هغو دونه منډه تړله ده چې هغه اپریشیټ هم شي او د هغه نه هم یو څو خبرې تپوسونه وکړو. ډېر ډېر مننه ټولو ملګرو که ملګري سلامونه رالېږي الله هم خوشحاله کړي او ستاسو په دغې دعاګانو سره ستاسو په دې سپورټ سره د اویس چې کوم ویډیو مونږ کړي وو نو هغه ټولو ملګرو دا کوم مشران چې دي هغو کتله او الحمدلله زموږ د ورور هغه علاج به الله تعالی زر تر زر وکړي د خیره سره. خو مونږ کوشش کوو چې یاسین ځان سره ایډ کړو هغه هم زموږ سره نه ایډ کېږي څه مسله راځي. او یو بل ارشد اقبال بی دی د اسلام آباد چې هغه ډېر ښکلی کار کوي د هغه باره کې لږې خبرې وکړه. ارشد بی څه کار کوي؟ ارشد اقبال هغه بلډ ډونیشن کوي بلډ ډونیټ کوي. هغه په پاکستان په هر ګوټ کې کراچۍ کې سوات کې حتی چې زموږ په بټخیله کې هم هغه کار کوي او د هغه په نقش قدم مونږ روان یو. د هغه نه زه انسپایر شوی یم ډېر سیوا ګډ او هغه خلک ځکه چې ما ته هم بلډ ډونیټ کړی دی او برس که د چا بل زموږ هم دلته فاونډیشن شروع کړی دی آغاز بلډ فاونډیشن. صحیح پرس که زموږ بلډ پکاري پېښور کې پکاري لاهور کې پکاري اسلام آباد کې پکاري نو موږ زه هغه سره پرسنلي رابطه کوم. هغوی یو ګروپ جوړ کړی دی د بي ډي ایس پاکستان او حدیث په نوم باندې دی د هغو فاونډیشن هغوی بلډ پرووایډ کوي. دغه ملګري م عاصم بھائی زه دوباره راځم لایو زه دوباره راځم شاید دغه مسله وي او زه دوباره لایو راځم نو تاسو ځان سره اخلم سره په لاین باندې اوسئ.